اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د یوسف علیہ السلام واقعا شروع ده. بادشاہ او ملګرو دا مشوره وکړه چې یوسف علیہ السلام به سمودي د پاره جیل ته کو تر څو چې د خلقو د خولې نه دا خبره بند شي. مبارک جیل ته لاړو او جیل ته 2 کسان نور هم راغلل. 15 کاله بعد 2 کسان راغلل چې یو ساقي و بادشاہ ته شراب جوړول، بل خباز و چې روټۍ پخوله. دی دواړه په شک کې ګیر شوي وو چې بادشاہ ته چا زهر اچولی و. ودخل داخل شو معه دې سره یوسف علیه السلام سره سجن جیل ته فتیان 2 زنان. یوسف علیه السلام 15 کاله تیر شوي وو. 15 کالونه بعد دا 2 زنان نور دننه شو جیل ته. قال انه ویل یوسف علیه السلام ته احدهما یو د دې دواړو نه چې ساقي و چې بادشاہ ته شراب جوړولو ورته وی یوسف علیه السلام انی یقینا زه چې یم ارانی ګورم ځان خپل لره په خوب کې اعصرو چې نچوړوم خمرن شراب ولره یعنی عنبا انګور لره په اعتبار د ما یولو الیه سره شراب جوړیږي کنه چې انګور نه جوړ کی. خمرن من عنبا انګور لره. وقال الاخر ولغب الخباز چې روټۍ پخوله بادشاہ ته. یوسف علیه السلام ته وی دا دوانه جیل کې دي کنه. یوسف علیه السلام ته وی انی یقینا زه چې یم ارانی ګورم ځان خپل لره په خوب کې احملو چې باروم فوق رأسی پاسه د سر زما شکور کې خبزن روټۍ شکور دی چې پاغې کې روټۍ ده. تأکل الطیر چې خوري د هغې نه مارغان منه د هغې نه شکور نه برنه مارغان راځي زما د شکور نه روټۍ اوچتویه. ای یوسف علیه السلام نبئنا من اخبرنا خبر کا مونږ لره بتأویله په عقوبت د دې باندې د دې په مقصد باندې مونږ پوهې که په تعبیر د دې باندې یا بتأویله ای بتفسیره د د په تفسیر باندې مونږ پوهې که. انا یقینا مونږ چې و نراک ګورو مونږ تا لره من المحسنین د نیکو کارونه مونږ ته ډېر نیک سړی ښکارې یا د پوه خلقونه. نو تعبیر د دې خوب چې شوی دی په 140 نمبر آیات کې شوی دی. هلته ورته ویه چې زما د جیل ملګرو د دې اولنی خوب تعبیر دا دی د دې ساقي چې دی به دا خلاص شي واپس په خپل ډیپټۍ باندې به ولګي او بادشاه له به شراب جوړوي. دا دویم چې دی دا خباز دی به په دې کیس کې ګیر شي دی به پانسي کړی شي او دی به یو دشته کې لړه کړی شي د د سر نه به د مارغان غوښه خوري. نو دا تعبیر په 140 نمبر آیات کې ولې وشو؟ ځکه چې دا دواړه مشرکانو یوسف علیه السلام دا مناسب ونه ګڼله چې سمدستي تعبیر دې ته وکړي. اول ورته خپل کمال ښیي کمال علم چې ما سره داسې علم دی الله ما ته داسې علم را کړی دی چې تاسو ته کومه روټۍ راځي یعنی ماسپښین چې کوم روټۍ تاسو ته راځي سهار به زه تاسو د هغې رنګ هم ښیم جنس به هم درته ښیم چې دا روټۍ راځي. بیا دې نه بعد دعوت ورکوي چې تاسو دا پرېږدئ دا دین ما هم د ملت د قوم پرېښی دی هغه قوم چې ایمان نه وروړي په الله باندې نو تاسو هم دا پرېږدئ. نو اول ورته کمال علم ښیه. قال نو ویل یوسف علیه السلام لا یأتیکما نه به راځي تاسو دواړو ته ای ساقي او خباز دوی دواړو ته وایي لا یأتیکما نه به راځي تاسو دواړو ته طعاما سروټۍ ترزقانه مانا تطعمانه چې روزي درکولی شي تاسو ته روزانه الا مگر نبأتکما خبر در کوم تاسو دواړو ته منه د هغې نه بعلم په علم سره ابن جریج وایي په علم سره خبر در کوم بتأویله په عقوبت د هغې باندې حقیقت به درته ښایم چې رنګ یې څنګه دی د دې جنس یې څنګه دی څه خوراک تیار شوی دی تاسو ته
زه تاسو ته خبر در کوم په علم سره قبل ان یأتیکما مخکې دراتلو د دې طعام نه تاسو دوانو ته یعنی قبل ان یصل الیکما مخکې د رسیدلو تاسو دوانو ته لا رسیدلې به نه زه به تاسو ته خبر در کوم چې دا روټۍ را روانه ده اول کمال علم ورته ښیم ویل ورته دي دوانو ساقي و خباس ورته سوی یاره دا علم خود د نجومیانو دی د کاهنانو دی او ته نه کاهن یې د نجومي دا علم تاله کوم ځای نه راغی امام بغوي رحمه الله وایي ورته وایي فاین لک هذا العلم دا علم کوم ځای نه راغی تا ته فقال یوسف علیه السلام ورته وایي ما انا بکاهن زه کاهن نه یم نجومي هم نه یم وانما یقینا خبردار ده ذلکما لا شیات دا سچ بیان شو دا علم دی وی دا سچ ما تاسو ته بیان کدا طعام حال می درته ویل مما دا هغه قبیلین دی علمنی ربی چې علم را کړی ما ته رب زما دا ما ته زما رب علم را کړی دی دا ګور اخبار د غیب ته علم هم ویلی شو دا ما ته زما رب علم را کړی دی لکه امام رازی رحمه الله وی لست اخبرکما علی وجه الکهانت نیم زه چې خبر درکم په وجه د کهانت باندې کاهن نه یم کاهن څه ته ویل کېږي غیب خبرې چې خلکو ته ویه کاهنان نجومیان والنجوم او نجومی هم نه وانما اخبرتکما زه خبر کوم در کوم تاسو ته بوحی من الله په وحی سره من الله د جانب د الله نه وعلم او په علم سره دی وحی ته علم حصل بتعلیم الله چې حاصل کړي ما د علم په تعلیم د الله باندې نو لکه علامه قرطبي ویه علامه قرطبي په دغه ځای باندې وکانه هذا من علم الغیب خص به یوسف علامه قرطبي وی ګوره ذالکما دا سچ بیان شو دا طعام حال می چې تاسو ته ویل مما دا غسندي علمني ربي چې علم را کړی دی ما ته رب زما دی خبر ته علم هم ویل کیږي نص قرآنی دی انی یقینا زچې ما اوس عقیده ورته بیانوم ترکتو پریخیر ما ملت قوم ملت د قوم عقیده د قوم اغا قوم لا یؤمنون دین د قوم پریخیر کوم قوم لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالله په الله باندې وهم دی چې دی بالآخرت په آخرت باندې هم کافرون دی کفر کوونکي دی د دې عقیده او دین می پریخیر واتبعتو تابعداري می کړې ده ملت د دین ادا آبائی د پلارانو زما نو پلارانو پسې ایمانیاتو کې تلل عیب نه دی ناروا نه دی ما تابعداري کړې ده دین د پلارانو زما ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی او یعقوب علیه السلام دی نیکونو ته پلار هم ویل کیږي ورته ما کان لنا ما ينبغي لنا مناسب ندی مونږ لرا یا ما کان جائزا لنا مونږ جائز ندی دا خبران نشرک دا چې شریکو تړو مونږه بالله الله سره من شین د سشینا ذالک دا سچ بیان مونږه دا توحید دا علم چې ما ته الله را کړی دی دا من فضل الله دا فضل د الله نه دی علینا چې په مونږ باندې کړی دی وعلى الناس او په خلقو باندې مؤمنانو باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقونه لا یشکرون شکر نو بسی یا صاحب السجن اے دو ملګرو زما السجن د جیلا ارباب اے الہتون ایا خدایان چې ځان تاسو جوړ کړی دي متفرقون ډیر جدا جدا تاسو د عبادت دغه کوي خیر ډیر غوړه دي ام الله کنا الله یو الله الواحد چې واحد دی یو دی لا ثانیه له چې ثاني نشته غیر القهار غالب ذات دی سو غوړه دی نو دغه الله غوړه دی چې یو دی چې شریک نشته ما تعبدون تاسو عبادت نه کوئ ای ملګرو زما د جیل من دونه سوا د الله نه من دون الله بغیر د الله اوس دعوت شروع ده کنه لا خوب تعبیر نه ده دعوت ورکي اول ورته من دونه من دون الله سوا د الله نه الا مگر اسمان تشنمون
د تش نومونو عبادت کوئ سمیتموها چې مسما کړي دي یعنی نومونه یې خیري انتم تاسو دی بوتانو لره و آباؤکم پلارانو ستاسو ما انزل الله چې نه دی نازل کړی بری تعالی بها په دې باندې من سلطان څه حجت څه کتاب څه دلیل نه دی نازل کړی اسی ځان نه لګیای تاسو د دې عبادت کوئ ان الحكم نه د فیصله الا مگر لله خاص الله لرا فیصله ده امر کړی بری تعالی د دې خبره الله تعبدو دا چې تاسو عبادت مکوئ الا مگر ایاه خاص د الله عبادت کوئ ذلك دغه عقیده دغه توحید چې دی الدین دین دی القیم من المستقیم نیغ سم او ښکاره پایدار دین دغه دی چې د بوتانو عبادت پرې دی توحید قبول کوي چې الله یو دی عقیده جوړه کوي ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون علم نلري دعوت ختم شو اوس ورته د خوب تعبیر بیانوي ورته یا صاحبي السجن اے دو ملګرو زما د جیل اما احدكما هر چې یو ستاسو نه دی چې ساقي دی فیسقي پس ورکوي به ساقي به خلاص شي د جیل نه فیسقي پس ورکوي به ربه سردار خپل ته خمرن شراب یعنی واپس به خپل ډیپټی باندې ولګي دی به بری شي کیس کې او زهر به په دې باندې ثابت نشي و اما الاخر هر چې دویم دی هغه خباس چې روټۍ پخولو والا دی فیصلبو پس په دار به کړی شي یعنی پنسي به کړی شي مجرم به شي دې باندې به کیس ثابت شي کله چې پانسي شي پس لړه به کي بیا دې لره په یو دشتو کې فتأکل الطیر پس خوري به مارغان من رأسه د سر د دنه نوم دغسې وشو ساقي بری شو خباس باندې کې ثابت شو نو دا یې بیا پانسي کو وغورځولو مارغانو د دې سر نه خوراک کولو قضی الامر فیصله کړی شوی دا الامر کار هغه الذي هغه فيه چې په هغه کې تستفتیان چې طرف د استفتاء کړی و تاسو دوانو زمانه یعنی تپوس کړی و استفتاء نو دا فیصله کړی شوی ده په لوح محفوظ کې وقال هو یوسف علیه السلام عند ذلك په دغه ټیم کې چې پوه شو ساقي خو خلاصېږي بری کېږي للذي هغه کس لره چې ساقي دی ظن من علم پویو یقیني و انه یقینا دا ساقي چې دی نجات مندون کې دی منهما د دغې دوانو نه ویل یوسف علیه السلام ساقي لره اذکرنی یاد کما لره عند ربک پنیز د بادشاه عند ربک پنیز د سردار خپل یعنی بادشاه لره بادشاه ته وایه ورشه لاړ شئ مظلوم پروت دی په جیل کې اړو پاڼی نه اړوئ تاسو هیڅ څه جرم یې نه دی کړی ډېره موده وشوه چې پروت دی بادشاه ته ما یاد کا نو فانساو پس یاد وویسته هو د دغه ساقي نه الشیطان و شیطان ذکر ربه یادول د یوسف علیه السلام بادشاه لره دا تینا یاد وویستل شیطان فلبث پس موده تېره کړه د دې په نتیجه کې فلبث پس موده تېره کړه فی السجن په جیل کې یوسف علیه السلام بضع سنین کلونه نور هم اووه کاله نور تېر کړل یو ځل جبریل علیه السلام جیل ته راغلی وګرځېدو یوسف علیه السلام وپېژندل چې دا جبریل علیه السلام دی ورته ای جبریل علیه السلام عجیبه خبره ده یو طرف ته انبیا جوړ کړئ بیا دومره سختې سزاګانې ورکوئ یعنی داسې په جیل کوئ بیا ګیله یې ورته وکړه ګیله نو جبریل علیه السلام ورته وویل زه رب کریم دې خبرې دپاره لېږلی یم چې اول یوسف علیه السلام باندې سلام ووایه سلام نه بعد ورته ووایه چې ای یوسف علیه السلام تا ته په دې خبره باندې حیا نه درتله د دې خبرې نه تا حیا نه کوله چې تا هغه ساقي ته وویل چې ما بادشاه ته یاد کا ولې زه تا سره نه ومه ولې زه تا سره نه ومه بادشاه دې ځان ته پیش کړ دا اوس څه خبره ده مونږ او تاسو چې جیل ته لاړ شو جج له رشوت ورکوو او زاریګانې ورته کوو هیڅ خبره نه ده
خو یوسف علیه السلام صرف وویل دې ساقي ته چې بادشاه ته زما دا خبر وړاندې کا. دا خبره هم د باری تعالی خوښه نه شوه. د یوسف علیه السلام شان لوی دی او 7 کاله نور هم ورته زیات کا. نو فلبث پس د درنګ تیر کو د دې په نتیجه کې فی السجن په جیل کې 10 سنین سکولونه نور هم ټول 12 کاله شو.